السلام علیکم. نن به تاسو سره زه ټایفاید فیور څه شی دی او د هغې ډیفینیشن څه دی او د دې کازز څه دي، د دې سیمټمز څه دي او د دې مکمل ټریټمنټ څه دی. ټایفاید فیور یو بیکټیریل انفیکشن دی چې کوم له سلمونیلا ټایفاید وایي او دا چې کوم دی د خولې په ذریعې وجود ته دننه کېږي یا ګنده خوراک یا داسې ګنده اوبه چې هغه اوس کې د هغې په ذریعې باندې ستا وینه کې شامل شي او تاسو ته ټایفاید وشي. ټایفاید انټریک فیور هم وایو. اوس په ټایفاید فیور کې د مریض څه علامات وي، مریض ته څه تکلیف وي، نو هغه به زه تاسو ته مکمل ډیټیل سره وایم. په هغې کې پهله نمبر چې کوم دی، مریض ته به به سلو سیوا کېږي. اول په کمه وي، بیا به ډایرکټ اچانک تیزه شي. دې نه علاوه سر درد به پکې راځي، مریض ته به درد کېږي، زړه به خرابېږي، اکثر الټۍ پکې سټارټ کړي، الټۍ به پکې کوي. څلورم نمبر دا چې هغه له به کمزورتیا محسوسېږي، وجود به خوږېږي، ماتېږي به. هغه وایي چې زه څه وکړم، زړه به تنګېږي بلکل. دې نه علاوه مسل پین به ورله کېږي، ټول وجود به خوږېږي، دا څرمنې ټول مکمل پین به ورله کېږي. او شپږم نمبر چې کوم دی، هغه ته به کله کله د زړه دړکنه وایي نه چې زړه به تنګېږي، زړه دړکن به سلو شي، دغه تکلیف به ورته وي. خوراک به خوند نه ورکوي، بېچیني به ورته محسوسېږي او خېټه کې به هم درد راځي. او دې نه علاوه چې کوم دی، هغه له به ډایریا ورسره هم کېږي، کله کله به ورسره کانسټیپیشن وشي، کله کله به ورسره ډایریا وشي، خارښ به ورسره راشي. او دې دپاره به مونږ انویسټیګیشن چې کوم دی، دې کې کوم انویسټیګیشن ضروري وي، هغه انویسټیګیشن زه تاسو سره ډسکس کوم. دې کې تاسو په فرسټ ویکس باندې بلډ کلچر کولی شئ او ویډال ټیسټ تاسو په سیکنډ یا تھرډ ویکس کې کولی شئ. دې نه علاوه سټول کلچر شو، یورین کلچر شو، دا هم پکې تاسو کولی شئ. او عام ټیسټ چې کوم کېږي کلینکس کې، هغې له ټایفاید ټیسټ وي، هغه هم تاسو په سټیپ باندې کولی شئ. اوس د ټایفاید فیور چې کوم دی ټریټمنټ څه دی، خاص کر په ایډلټ کې، هغه به زه تاسو سره مکمل ډسکس کوم، خو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په هغې کې پهله نمبر مونږ سیفیکزایم ورکولی شو، سیپروفلکسسین ورکولی شو. بیا د ایج مطابق به تاسو ډوز ورکوئ، بغیر ډاکټره به یو شی هم نه استعمالوئ، خو ستاسو معلومات دپاره دا ویډیو ما هغه کړې. تاسو سیکنډ هغې کې پیناډال یا پانسټان یا نیبرال فور تاسو ورکولی شئ د ایج مطابق. ویټ له به ګورئ، د هغې مطابق به تاسو ډوز ورکوئ. دریم نمبر هغې کې تاسو ملټي ویټامنز ورکولی شئ، که هغه لایسوویټ وي یا ټریسورکس وي، هر یو چې وي تاسو هغه له ورکولی شئ. او دې کې تاسو اکثر پیشنټ د ومیټینګ کېږي، نو تاسو پکې موټیلیم یا پیلټان سی چې کوم ډومپیریډان دی، هغه تاسو ایډ کولی شئ پیشنټ له. سیرپ فارم کې هم ایډ کولی شئ او ټیبلټ فارم کې هم ایډ کولی شئ. اوس چلډرن طرف له راځو چې موږ چلډرن کې مریض له به څه ورکړو، نو هغې کې هم تاسو سیرپ فارم کې سیفیکزایم 100 ملي ګرام 200 ملي ګرام تاسو د ایج مطابق ډوز کې ورکولی شئ. دې نه علاوه تاسو هغې کې پیناډال ورکولی شئ، بروفین هم پکې ورکړئ، خو زیات تر بروفین اکثر ابډومینل پین کېږي، نو بروفین پکې بیا ښې نه دي، هغه السر کاز کوي، سایډ افیکټ یې ډېر زیات. نو تاسو انټي پایریټک کې یا انرجیسک کې تاسو پیناډال یا داسې نور ورکولی شئ، کالپال تاسو ورکولی شئ، ټي ټي ایس کې تاسو ورکولی شئ. ملټي ویټامنز هم ورسره ورکولی شئ پیشنټ له، ماشومانو له که ټریسورکس یا لایسوویډ وي یا داسې نورې تاسو ورکولی شئ چې د هر یو کمپنۍ تاسو هغه پکې ورکولی شئ. که ویډیو مو خوښه وي چینل سبسکرایب کړئ.